کړه پکړو په بل کاری ني نو د هر ژبې او د هر تعلیم یو اثر دی که یو سړی انګلیش د کوي نو د به کوشش دا وي چې دا قمیص تی نه وي د دې په ځای د یو وړی غونته کې بنین وي او د پرتوک په ځای د پتلون وي او سر د سرتور وي او که نظر نوی نو د پیشن چشمی دی وی خوبی دی په خبرو کې به هم د هغه انداز بدل وي او کو بس کی نو کوشش به دا وي چې په ولاړه وي او دا ګیلاس په دوو ګوتو نیولې وي او دای کوشش وي چې ګیلاس هم داسې وي چې هغه کونه ناری وي او ویخې نری وي او په دوو ګوتو نیولی کېږي که چېرته سګرټ هم څکي انو ښه شی نه دی خو کوشش یې دا وي چې داسې په دې ګوتو کې الټه غونته کې نیولی وي او چې د خولې نه پوکې وباسي نو د هغې طریقه هم څه بدله غونته کوي په دې یو طرف یې وباسي که پښتون سګرټ څکي دا هغه انداز سوي بدل بداسې ورته ونخلي بس په یو ساعت انختی زر زر ختم کی دا هر تعلیم یو خپل اثر وي په بنده کې چې کمدنو یو اثر وي د عربی ژبه چې ده د قرآن نه یو طرف ته کا خو چې د عربي دا ژبه زده کوي ته به وایې چې دې سره ما اوږه دغونته کې خلقه اغوسته وې او په سر مې ورسره سور رومال ایښی وې که هغه تور ګاډی میلاوېدی چې هغه مې په سر څه کړی وې ایښی وې او خوی به دې لږ دروند خوږ وي د دې ژبې یو خپل اثر وي تانوی رحمه الله تعالی یو ځای کې ذکر کوي وی زمنګ نکان د عربو نه راغلیو محمد ابن قاسم نو مونږ ته اسلام د عربو نه راغلیو او په عربی ژبه کې مونږ ته راغلیو خو زمنګ میندې هغه هندستانی وي نو یې مونږ ته مصیبت دا دی چې د مور د ژبې سره د مور رسمونه هم پاتې شو نو یې ډېر خفګان په دې دی چې د پلارانو راکې یو رسم نشته د پلارانو راکې یوه طریقه نشته دا ولې ځکه د پلارنۍ ژبې تعلیم پاتې نه شو نو چې د هغې تعلیم نه نو د هغې اخلاق پاتې نه شو ابوالګرام شیر صاحب رحمه الله تعالی فرمایل وی چې حافظ ابن تیمیه فرمایي چې کله یو قوم په بل قوم باندې قبضه کول غواړي او د هغې د غلام کولو اراده وکړي نو د هغې نه مورنۍ ژبه اول واخلي د هغې چې کوم مورنۍ ژبه وي نو هغه ترېنه واخلي نو د مورنۍ ژبې سره کم چې مورني رسمونه وي رواجونه وي نو هغه ترېنه هم لاړ شي نو دی په رسمونو رواجونو کې د غیر قوم غلام شي نو هغې ته فتح کول اسان شي چې وی ده په مورنۍ ژبه غیرت ونه کړو نو دی په نور څه غیرت نه کوي د هغه قبضه کول اسان شي قرآن کریم د نبی علیہ السلام په ذموارو کې یو ذمواري د قرآن تعلیم کې ښودلی دی ځکه د تعلیم یو اثر وي تعلیم فکر بدلی تعلیم عقیده بدلی تعلیم اخلاق بدلی تعلیم اعمال بدلی تعلیم تهذیب بدلی کلچر بدلی چې کله تعلیمي نصاب بدل شي نو هر څه بدل شي
او چې کله تعلیمی نصاب سم وي نو هر څه سم وي، هر څه سم وي. تعلیمی نصاب داغي معیاری کېدل چې تعلیمی نصاب معیاری وي نو هغه انسان چې دی نو داغه معیار هم اوچت وي، داغه هر څه اوچت وي، داغه اخلاق نمونه وي، داغه اعمال نمونه وي، داغه فکر نمونه وي. چې تعلیمی نصاب هغه د نصابونو بادشاه وي نو چې کم خلق اقا نصاب وي نو هغه خلق په خلقو بادشاہي کوي، هغه خلق په خلقو بادشاہي کوي. نو د قرآن کریم دا د مسلمانانو تعلیمی نصابو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدرسه وا په مکه مکرمه کې دار ارقم، ځکه بیت الله شریف باندې دا غي قبضه وا نو نه پرې خودو. او په مدینه منوره کې د جمعات سرای مدرسه جوړه کړه، اصحاب صفه به وتوی دا غي شاګردانو ته، او دا غي مدرسې نوم صفه وا، یعنی جمعات مخې ته یو سفرو پاغي کې به طالبانو اغی بس دکړه کوله. خداغی تعلیمی نصاب سو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام معلمو، نبی علیہ السلام استاجیو د معلم حیثیتو، او صحابه کرام سټوډنټانو طالبانو هغه د مدرسې طالبانو زده کوونکو د دې په منځ کې هغه کم تعلیمو چې دا غینه مخ کې چې دا تعلیم نبی علیہ السلام دا نو د دینه مخ کې خلقو ته انپړ ویل شي. الله وی هو الذی بعث فی الامیین رسولا، الله پامیانو کې پیغمبر راولېګو، او لتنذر ام القرى ومن حولها، چې ته ام القرى ويرای او ام القرى والا چاپیر ويرای، زکه دی په تیارو کې دي، هغه خلکو ته جاهلان وي، هغه خلکو ته امیان وي، جاټان وتوي. او چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سکول شروع کو او نبی علیہ السلام مدرسه شروع کړه نو د هغه خلکو بارک یو ټکی راغی. د نبی علیہ السلام صحابي فرمایي چې دا خلق چې دی نو آمقها علما، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مدرسه کې سبق چې چا ویلو نو دا غي په باره کې ویل وای دا ډیر نقطه‌دان دي، په نارو ټکو پویدون کې خلق ته، هغه ته جوور عالمان ویل، پوهه وته ویل یوازې د دې نه چې هغه له حلال او حرام چل ورته او حلال او حرام پیژندل، بلکې هغه چې کمدنو شتربانانو او دا غینه جهانبانان جوړ شو، هغه به خان ساتل او بیا چې کمدنو انسانان ساتل شروع کړل. هغه د انسانانو استادان شو، هغه نه که حیاز د کول خلکو ته زده کوله، که امن ته زده کو نو خلکو ته زده کو. دنیا په امن کې د هغې محتاج شوه، دنیا په حیا کې د هغې محتاج شوه، او دنیا چې ده نو هغه په اقتصادیاتو په چل کې چې د معیشت چل، د مال د جمع کولو، د سنبالولو، د لګولو، د ګټلو چل،
دا خلکو د صحابو نه زده کول شروع کړل دا غي نه زده کول شروع کړل دا غي په وخت کې دنیا دومره ترقی وکړه په مالی لحاظ سره د امن په لحاظ سره چې قران کریم دا غي مثال ذکر کړي چې هغه نمونه شو د ټولي دنیا سره نمونه شو ولی دا غي نصاب تعلیم چې ونه هغه مزیدارو نصاب تعلیم دا غي هغه کم یو سیزو آی نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاشرتی علوم خودو آی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاک سٹڈی خودلا آی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فزکس کیمسٹری بایولوجی خودلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام میڈیکل انجینئرنگ خودو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مدرسه کې نصاب تعلیم سو د هغه نصاب تعلیم د وجنه هغه خلق مکمل بدل شو دا غي سوچ شو دا غي عمل شو دا غي د عقیدی معیار معلوم شو دا غي د عمل معیار معلوم شو دا غي د اخلاق او معیار معلوم شو د ایمان بارکی مونږ ته وای د دغه خلکو نه ایمان زده کوي دا عمل بارکی مونږ ته وای د دې خلکو تابعداري وکي د دنیا د ګټلو په بارکی مونږ ته وای د دې خلکو په قدم کېږدي د دې خلکو په قدم کېږدي اغه نصاب تعلیم دا غي اوچتو نصاب تعلیم اوچتو نو دا غي د وجنه غي اوچت شو الله تعالی فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما الله تعالی د دې کتاب په ذریعہ قومونو لا ترقی ورکي دا غي نصاب تعلیم قران کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پدار ارقام کی چې خونو نصاب تعلیم قرانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مسجد نبوی کی تعلیم ورکو نو د قران ورکو الله تعالی وتوي بلغ ما انزل اليك من ربك لتبين للناس ما نزل اليهم ورتل القرآن ترتيلا وأن أتلو القرآن أتل ما أوحي إليك من ربك أتل ما أوحي إليك من الكتاب دا اللہ رب العزت کتاب بیان کا دا اللہ رب العزت کتاب اخایا يعلمهم الكتاب دا پیغمبر نصاب تعلیم چو نو آغا قرآن کریم او دا قرآن کریم دا نصاب تعلیم پا ظاہری دنیا باندې اثر دادی چه دا کم یو قوم نصاب تعلیم قرآن کریم شو او دا قرآن کریم پر انا کی شو کده انجینئرنگز دا کئی کده میڈیکلز دا کئی او کده نور کورسون از دا کئی خود قرآن پر انا کی از دا کئی اگه دا قرآن کریم دا رنا نا باہر نوی دا قرآن کریم پر انا باندیوی دا قرآن کریم روشنائی اگی تشویوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چه بسار منزلت نو چه کور نبا جماعت تت نو پدی تلو کی با نبی علیہ السلام یو دعا ویلم اگا دعا دا دعای نور دعای اللہم نور قلبی بنورک اللذی انزلت به الفرقان یا اللہ پا قرآن کریم پا تعلیم مزل منور کا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدویم ویل اللہم اجل فی لسانی نورا
وفي عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري وبشري نورا. نبی علیہ السلام با د بدن پرزه پرزه یاد کړه وی الله زما په لاس کې رڼا کا زما په سترګو کې اللهم اجعل فی سمعی نورا وفی بصری نورا. الله په سترګو کې مې رڼا کا په وګونو کې مې رڼا د قرآن وګرځوا. یعنی مطلب داو چې اے الله چې زه وینم نو قرآن وینما چې زه اورم نو قرآن اورما چې زما اندامونه خوځي نو په قرآن خوځي چې زما چې کم رڼا مې زړه ته کوزه شوې ده نو چې هغه اندامونو لراشي. دریم به نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل اللهم اجعل فی لسانی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا وعن امامی نورا ومن خلفی نورا واجعلنی نورا وزدنی نورا واعطنی نورا. اے اللہ زما ماحول نورانی کا چې الله زب کم ماحول کې یما نو چې هغه ماحول د قرآن ماحول وي او اے الله چې زما خله چلیږي نو په قرآن سشي و چلیږي او اے الله چې د قیامت پرز بی نورا نشما د قیامت پرز را لهم نور راکا. نبی علیہ السلام د قرآن تعلیم زړه کې مغواړي په خپل عمل کې مغواړي او په عالم کې غواړي چې کله د قرآن کریم تعلیم یو قوم کې راشي او د یو قوم نصاب تعلیم هغه قرآن کریم شي نو ماحول به ټول نورانی شي. لتخرج الناس من الظلمات الى النور خلق بچ کمدنو د تیارو نه رڼا ته راشي. لتخرج الناس من الظلمات الى النور خلق برنا تراشی نو ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما. دک خلق چې د چا نصاب تعلیم ا قرآن کریمو قرآن کریمو نو دا تعلیم دا نصاب تعلیم دا چې کمدنو د ټولو تعلیمونو بادشاہ دی. د ټولو تعلیمونو څه دی؟ بادشاہ دی. نو چې د ټولو تعلیمونو بادشاہ چې کم قوم دا تعلیم راواغس نو هغه قوم به د ټولو قومونو سوي بادشاہ هغه قوم به د ټولو قومونو بادشاہ وي. دا د نصاب تعلیم اثر دی. جو خود نہ تیرا پر دوسروں کے راہی بن گئے جو خود نہ تیرا پر دوسروں کے راہی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. چاگئی پلار نو خوچ کل دا نصاب تعلیم راواغستو دا تعلیم راواغستو نو آگئی دا نورو دا پارا حادیان شو نور دا پارا نمونه شو نور لار خودن کی شو. او معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل. زما پا امت کی عزت مند پٹول دنیا عزت مند اگا بسوکوی چچا نصاب تعلیم اگا قرآن کریمی قرآن کریم اگر آغستوی پا عقیدی باندے پا عمل باندے پا اخلاق باندے داغ دعوت دا قرآن کریمی حملت القرآن چو قرآن مجید اسے کڑی چت کڑی وہ چتاون کی دو قرآن کریم دا قرآن کریم اوچتاون کی دو قرآن مجید دا سے نا چه دا سی اوچت کڑی دا سے راغستی او اوچتاون کی دو قرآن دا نہیں چه صرف پا یاد کڑی. مولا علی قاری رحمہ اللہ تعالی دا دی حدیث دلان دی لکلی دی مرقات شریف کی چه حملت القرآن العالم العامل به چه آغا قرآن کریم زدکڑوی او قرآن کریم عمل کی هم راوستلوی. دا یهودیان مبارک اللہ وی
حملوا التوراة خو ثم لم يحملوها ډاونلوډ کړي وو خو عمل به نو کړي التحمیل ډاونلوډ ته وي کنه تش ډاونلوډ کړي وو حملوا التوراة خو ثم لم يحملوها د اغید اوچتولو حق ادا کړي نو حق نو ادا کړي داغي تعلیم اثر په ښکارا شوی نو اثر په نو ښکارا شوی چې کم قوم داغی قرآن کریم نصاب تعلیم شو په ظاهری دنیا کې داغه اثر چې کم دنو دادی چې دا قوم په ټوله دنیا باندې اوچت وي په ټوله دنیا باندې اوچت وي او په دې سړی باندې ودا اثر کوي په دې سړی باندې با د قرآن کریم د تعلیم اثر داوی د قرآن کریم د تعلیم چې د قرآن کریم زده کوي او د قرآن کریم وای نو د ضمیر د عمل د ماحول आवाज بداوی چې لا اله الا الله دا د قرآن کریم دعوت ته که یو قرآن کریم خودون کی او یو قرآن کریم زده کون کی د قرآن کریم نه دا اثر نه دی قبول کړي د نه قرآن خودلې دی او نه زده کړي دی د عربي خودلې ده او عربي زده کړي ده عربي خودلې ده او عربي څه کړي ده زده کړي ده د دې وجه دا ده چې د قرآن کریم یو نوم دی کلام الله څه نوم دی کلام الله قرآن کریم ته کلام الله ولي وي د دې ډېرې وجې دي خو دې وخت مطابق په ووایو قرآن کریم د الله کلام دی اچھا د الله کلام دی د الله تعالی خبره ده الله د دې څه مطلب دی چې دا د الله تعالی کلام دی د الله رب العزت کلام دی خبره پوهیږي شیخ سعدی رحمه الله تعالی یو ځای کې ذکر کوي وی یو ځل میں سوچ کاو سمې کو سوچو وی ډیر زیات داسې پریشان وم الله تعالی دی منږ ته هم د داسې سوچونو توفیق نصیب کی حضرت تانوی رحمه الله تعالی ذکر کوي چې یو 15 منټه سوچ په ماسختن کې د دې خبرې چې کیا کھویا کیا پایا چې رس تیره شوه څومره مې الله ناراضه کو او څومره مې الله رضا کو دا سوچ کول دا چې کوم دنو سوچ کول دا راځي یو 15 منټه ماسختن د دې خبرې سوچ کول دا سوچ د بنده زندگی بدلی د بنده زندگی بدلی غفلت سره زندگی ندی تیرول پکار منګه ماسوتن کی چې وزګار شو نه موبایل راوالو و د کېدو دوا څه شي دا فیسبوک د پاسېدو دوا څه شي دا موبایل چې دې کې مونږ ګورو چې اوس چا سره لګیلی دی او کنه دی درا لګیلی دا چې کمدنو نقصان دی او تباہی ده نقصان دی او تباہی ده زمونږه ډیر وخت چې کمدنو هغه فضول تیریږي خو ماسوتن کی الله تعالی قرآن کریم کی وی ولتنظر نفس ما قدمت لغد هر بندر سوچو کی چې سبا د پاره ځان لسلی گلی دی دنیا کې سبا منی دا سالم دنیا او دا سالم عمر دا د نن نه او چې د مرګ په کمرس شنو دغه سبا دی دغه سبا شروع شو نو د سبا لدی سلی گلی دی دا سوچ کول دا فکر کول دا یو ډیره لویه خبره ده شیخ سعدی رحمه الله تعالی وی چې سوچ می کو ځان سره چې سعدی عمر گرایا ما دری صرف شد کی چیخ خورم در سیب چی فوشم در شتاب زما ډیر عمر پدې کې لاړو تیر شو چې یاره جمی کې بسا غوندو او په ګرمای کې بس خورو بس خروس کو کې اغوستان کې پدې کې زمونږ عمر تیر شو
وی ماوی چې الهی سبیلی خلت من رضاکا یا الله په ټول عمر کې ته رضا نه کړې نو ته رضا نه کړې دا سوچ ځان سره الله تعالی دې زمونږ دا فکر جوړ کی چې د بنده دا فکري چې ما الله رضا کو او که زما په دې عمل الله ناراضه شو نو ما دا سوچ کو نو بس ځان سره می وتړله چې بس سادي چات کله سبقونه خای کله یو پلزی بیانونو لا کله یو سکه کله بل سکه ما خو عبادت نکو بس ته نور ګډ کې کینم او اسم نکوم ټک نکوم او ځان لا الله رضا کوم زو سره خپل غپ لګوم او پورا بس الله سره بهم او قسم یو خور چې چا سره به خبرې بنو کوم چا سره خبرې بنو کوم یو شو داسې په دې ورځو کې زما یو ملګری راغی خو زما وی خوږ ملګری و د سفر د حضر وی ملګری مې و او داسې مې ورور مې و وی هغه چې کمدنو وی د خبرو درستخان خور کو کله د غم کله د خوشحالی خو ما خو سوګند کړی دی قسم مې کړی دی چې زه خو خولې نه ګوپت نو باسم وی ده ته چا وویل د کور والو بندګانو چې خبره داسې ده چې سادي قسم کړی دی چې زه به چا سره خبرې مبرې نشته او بس زه الله خوشحالوم عبادت کوم هغه ورته وی هم ملګری په ملګري ناس کوي لکه وی مام قسم کړی چې زه به ردنه دا خبرې څه کوم بس امام قسم کړی چې دنه به زه دا خبرې څه کوم بس شیخ سعدي وی هغه ملګري ما ته داسې ووي ګلستان کې دي داسې خو دا په ګلستان کې دي چې شیخ سعدي وی چې په ګلستان کې یو شعر د بل چا نشته خو لکه دا شیخ سعدي شعر ته کړې ده نوره خبره د هغه کاکا وه هغه وی هغې ملګري ما ته داسې ووي گویا کې چې داسې راته ووي که زبا در دهان خیرتمند چیست که زبا در دهان خیرتمند چیست کلید در گنج صاحب هنر چو در بسته باشد چی داند کسی که جوهر فروش است یا پیلور وی آغی ملگری ما تا دا ویل که زبا در دهان خیرتمند چیست چه جبا دو اخیار پا بدن کی سشے دے جبا دو اخیار پا بدن کی سسیز دے وی بے جوابو کو چه کلید در گنج صاحب هنر دا دے یو اخیار سڑی او د یو هنرمن سړي د کمالونو کنجی دا د کمالونو صدا کنجی دا بیا ویل چو در بسته باشد چی داند کسه چو در بسته باشد چی داند کسه که جوهر پروش است یا پیلور وی هغه ویل چې د دکان ورکلکی وری پوری وی او وری جرندوی چو در بسته باشد چی داند کسی که جوهر پروش است یا پیلور چې د دکان ور بندی نو چاته سپته لگی چې دن ملغلری خرسیگی او که بیلوری خرسیگی چاته بیا پتا نلگی شیخ سادی تاغا کاکا ویل چې ستا د کمالونو پتا او ستا پزړه کې چې سدینو د دینه و فائدہ خلق څنګه علی ستا به خلق څنګه پیجنی چې دا سادی دی منس خزوم کوم او تیم کای ستا پتا با پجبا باندې لګي پس بلان لګي پجبا باندې لګي نو کلام الله قرآن کریم کلام الله دی کچر دا کتاب نوے او دا کلام دا اللہ نوے نو منگا اللہ پی جندلے نشو هذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليعلموا
انما هو اله واحد کا عقل پی جندلے وے عقلو سوشی عقلو که عقل ډیر محنت کړوي ډیر محنت کړوي نو دومره به ویلوي چې هر مصنوع لسوانه پکاري او هر محدث لا محدث پکاروي بس عقل به دومره پیژندلې وي چې دا دنیا جوړه شوې ده نو د دې یو جوړونکی شته دومره نو خلقو په عقل خالق پیژند خلقو په عقل رازق ولئن سألتهم من خلق السماوات خلقو په عقل باندې خالق پیژند خلقو په عقل باندې رازق پیژند خلقو په عقل باندې مالک پیژند خو خلقو په عقل باندې الہ نه پیژند خلقو په عقل باندې الہ نه پیژند الہ الله دې رحم وکړي زمنگا د ایمان کلمه طیبه داغی اولنی حصہ کی الوہیت تے او دویمہ حصہ کی رسالت تے دا لکه زمنگا د ایمان مضبوطه تیگا دا یارا خدای خیر دا کلمی اولنی حصہ الوهیت ته د کست دا ټکوم د کلمې اولنۍ حصہ الوهیت ته او د کلمې دویمه حصہ رسالت ته ٹھیک ده یعنی دا الوهیت بغیر د رسالت نه پیژندلې نشي یعنی دا الوهیت بغیر د رسالت نه پیژندلې نشي دا د عربی ټکی د کسته واما اوس خبره کومه دا زمنګ د کلمې دوی سی دي سوی سی دي دوی سی چې یوازې لا اله الا الله یو سړی مني او محمد رسول الله نه مني نو مسلمان نه دی مسلمان نه دی خو بیا وام زمنګ د کلمې اولنۍ حصہ الوهیت ته چې دا الوهیت یو سړی نه مني نو مسلمان نه دی چې دا نه مني چې الوهیت صرف د الله دی نو دا سړی مسلمان نه دی یعنی زمونږ د ایمان او زمونږ د اسلام بنیاد په دې ټکی باندې دی چې موږ دا ومنو چې الوهیت ټول په ټوله صرف او صرف د چا دی دا الله دی الله تعالی په خپل الوهیت کې هیڅوک کومي صدر کړي نه دي لکه دا زمونږ د ایمان مونډای دا زمونږ د ایمان بنیاد دی دا زمونږ د اسلام بنیاد دی خو بدقسمتی زمونږ دا ٹھیک ده بدقسمتی زمونږ دا دلتوب زمونږ دا دی بیکارتوب زمونږ دا دی چې دا اولنې ټکی د اسلام چې الوهیت دی موږ د دې په مطلب نه پوهیږو الوهیت دا لکه د ایمان بنیاد دی یو سړی ډاکټر وي سوي ډاکټر نو هغه د خپل ډاکټرۍ اسباب هغه تلو راتلو والا کټ چې جزیر وړي راړي پکې کنه یا چې هغه ستن پکې وي یا چې هغه ډراپ پکې لګي ډراپ ستنو ګولای سیرپ دا ټول نمونه ولا ورزي کنه ورزي یو الګ په سکول کې مانیټر دی څه شي دی مانیټر نو هغه مانیټر چې دی نو هغه پیجنی چې بیج څه شي دی څه شي بیجونه چک کا هغه بیج ټکه پیجنی کنه پیجنی یو کاکا زمیدار دی هغه لور پیجنی رمبه پیجنی یوی پیجنی جغ پیجنی کودالا پیجنی بیلچای پیجنی ورخ پیجنی والو پیجنی تیرای پیجنی تخمونه پیجنی د زمیداری چې کم نمونه دي هغه ټولو پیجنی دکاندار دی دکاندار هغه چې نیمپاوی پاو کیلو
پیژني که نه پیژني دا ټول سیزونه پیژني دارنګې سکولي الګ ته نو هغه پنسل کارت اوس نمونه بدل شارپنر وایي که څه بل څه موږ له دا نمونه نه راځي خو پنسل کارت ته بسته ده بیگ دی کتاب دی لیک دی دا ټول پیژني که نه پیژني موږ مسلمانان یو د مسلمانۍ اولنۍ ټکې دا دی چې الوهیت د یو الله دی موږ الوهیت نه پیژنو افسوس دی په دې باندې د سکول په هلکانو افسوس په جینکو افسوس په زمیندارانو افسوس په دکاندارانو افسوس په امیرانو صاحبانو افسوس په حاجیانو صاحبانو افسوس په طالبانو افسوس په مولیانو افسوس چې هغوی الوهیت ټکې کمونی پیژندلی چې الوهیت څه ته وایي چې موږ په کلمه کې دا وایو چې الوهیت د چا دی د الله دی دا وایو چې لا اله الا الله په الله سره ټول الوهیت د ټول مخلوق نه لرې کو چې په مخلوق کې هیڅوک اله نشته ټول الوهیت چې دی صرف او صرف د چا دی د الله تعالی دی اوس الوهیت څه ته وایي دا خبره دا ولې موږ نه کوو ځکه زموږ نصاب تعلیم قرآن نه دی ځکه زموږ نصاب تعلیم څه نه دی قرآن کریم نه دی سکولی دی سکول ته لاړ شي کالجی دی کالج ته لاړ شي امیر صاحب دی دعوت کارو کی او حاجی دی حج له لاړ شي هر یو سړی دی هر څه وکړي خو چې قرآن نه ویلی نو دی الوهیت نشي پیژندلی الله تعالی قرآن کریم د الوهیت تعلیم له رالیږلی دی د الوهیت تعلیم له د دې وجې نه د قرآن نه ځان خبرول دومره مې اسانه کړه دومره که نه چې په خدای یقین وکړه که دومره یې درته بل مفتي اسانه کړي ښه بل به درته ټیک ویلو چې قرآن مجید ټکي په ترجمه زده کول فرض دي دا به چا پلار کړي وی بیا ما درته دومره اسانه کړه چې د قرآن کریم نه ځان خبرول په هر مومن مسلمان نارینه زنانه څه دي فرض ځان خبرول مې ووی خیر دی که زده کولی نشي نو ځان ته نشي خبرولی زما په دې خبرو جوړ نه پوهېږي لکه ځان ته ولې سړی نشي خبرولی چې لکه استاد درس کوي او سړی ورسره کینی نو که دی د دې ټکي معنی زده نه کي نو د دې آیات د مطلب نه خو به خبر شي که نه مطلب نه خو به څه شي خبر شي کله که لا تأکل الربا مخوری سود لره د لا تأکلو معنی یاده نه کړه او د ربا معنی یاده نه کړه خدای خو پته ورته ولګېدله چې دې آیات کې وایي چې سود حرام دی مطلب باندې خو څه شو پوه شو که دی په عربی په ټکي ځان ټیک ته ځان خبرول د ټولو دپاره دي انذرن ناس لتنذر القرى ومن حولها لانذركم به ومن بلغ ليكون للعالمين نذيرا دا نذير انذار دا خبرول لي لينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد د دې الوهیت په مطلب بزان پوهه کول غواړي د الوهیت په مطلب بزان پوهه کول غواړي مونږ وایو نشته لایق د عبادت به د الله نه زبس ټیک شو دا لایق څه ته وایي د عبادت څه ته خبر اخلاصه دا لایق څه ته وایي عبادت څه ته وایي لا اله الا الله نشته د بندګۍ لایق به د الله نه بندګي څه ته وایي بندګي څه ته وایي ورونو دا زمونږه که کمې ورته وایي که بېکارتوب ورته وایي او غټه خبره دا ده چې په دې مونږ ګناهګار یو دا مونږ یو ټکی دی کمزوري نومې یو ټکی دی څه شی کمزوري هغه مونږ ځان له ډېره ښکلې بانه کتلې ده چې څوک راته ووایي یاره بس استاد جي کمزوري ده والله قسم دی رښتیا خبره ده لکه دا اوس ما دا بیان وکړه که نه رښتیا خبره ده طلبه کرامو او ټولو ډیره ډیره شکریا چې دوره تاسو ماته کېناستئ خو د دې نه پس به انشاءالله په موږ کې یو فیصد هم دا غیرت نه راځي چې یاره دا خو زده کول غواړي صرف په سبق لا شو بس
یاره توبه خدای توبه دا زمونږ یاره ډېر والله بیکار توب دی بس زمونږ د بیان اخیری نتیجه دقه ده بس او که ځنې پکې داسې ډېر بختور نو هغه پکې یو اوښکه لږه څه کي توی کي الله سره د اوښکو کمې نه دی ورته یو دغه ورلړه کوي چې کومه اوښکې پسې رستو د عمل احساس نشته او د عمل بدلیدون نشته والله که دغې اوښکې الله سره څه قیمت وي هغه اوښکه قیمتي ده چې د هغې نه رستو د سړي په عمل کې بدلون راشي احساس راشي دا قرآن الله دې له رالیږلی و چې دا خلک الوهیت وپېژني د مکې کافرانو هم خالق الله منو نه منو خالق الله منو قرآن وی ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض کله دوی نه تپوسو کې د ابو جهل حاجي صاحب نه ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض چې د ازمکه او اسمان چا پیدا کړي دي نو هغه ابو جهل چې ته پم لعنت وایې زه پم لعنت وایم نو الله تعالی وی دی به وی چې الله پیدا کړي دي دی به وی چې الله پیدا کړي دي ليقولن الله ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها کتپوس نو کې چې دا باران څوک وري نو دی به وی چې څوک وري الله تعالی وري قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليهم کدا تاسو ته وکي چې د ځمکې او د اسمان د اختیار چې د هر یو سیس کنټرول لاغه په لاس کې دی دا څوک دی په دې وجه ته خامخا وایي چې څوک دی الله ګوره دای پیجاندو سره د دینا هغه چې کمندنو چې نبی عليه السلام وته وی أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا اے خلقو لا إله إلا الله وای چې کامیاب شئ خالق الله من مالک الله من رازق الله من بارانونه ورون کې سوک من الله من ژوند کون کې مړ کون کې سوک من الله تعالی من خو چې وی دا کلمه وته وای چې لا اله الا الله وای قران وای واذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون چې کله وته ویل شي چې لا اله الا الله اومنای نو د دین ځان اوچتی صاحب کی ځان سکی اوچتی صاحب یستكبرون او د خلینه دا خبر راوزی اجال الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب اجال الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب و د غړو الہونه یو الہ جوړی داخلا ناشنا خبري شروع شوي اجعل الالهه الها واحدا اذا ذكرت ربك في القران وحده ولوا على ادبارهم نفورا چې لا اله الا الله خبر وشي نو دای په شاوړي نبی عليه السلام سړو ته وي او سړی ته وي هغه ته وي هاذا امر تکرهه الملوک دا خدا سي او خبره ده چې د بادشاہانو خوخه د بادشاہانو نه ده خوخه او دا داسې کلمه ده دا داسې کلمه ده چې ته وای اذن تو حاربک العرب عربیان بدیم دشمنانی عجمیان بدیم دشمنانی وی د بادشاہان هم بدی شي او عرب او عجم ټول بری شي دشمنان دا بری دشمنان شي د دې کلمې څومره زور دی دا ولې موږ په نه پوهیږو زمون خلک وایو او خدام عزیز مثلا نشته نو ټینشن
نه څوک جګړه کوي نه چې کمدنو د بادشاہانو بدی شي هغه هم د سر د پاسه لیکلی وي پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. خو لږ تپوس ته پکارو چې لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا. پاکستان کا مطلب تو لا الہ الا اللہ خو لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا. دی باندې لږ ځان پوهه کول پکارو. ته دا شروع کا او د قرآن چې کوم مطلب دی تی هغه ووایه بیا به ستا پته ولګي. دا ژوندی کلمه ده. ته ژوندی کلمه د قرآن کلمه ووایه د لا اله الا الله صرف د عربی ټکي نه صرف د عربی ټکي نه بیا د قرآن کریم کلمه ووایه او بیا د دې کلمې اثر ته وګوره بیا او په خپله زندګۍ کې ته دا کلمه راوله بیا د دې چې کمدنو د خپل ایمان خوند ته وګوره بیا به د خپل ایمان په خوند پوه شي. ورونو د قرآن د تعلیم اثر دا دی چې دې سړي ته الہ ښیي دې سړي ته الہ ښیي چیست قرآن اے کلام حق شناس چیست قرآن اے کلام حق شناس رونمائے رب الناس احمد بناس. چیست قرآن اے کلام حق شناس وید حق پی جندن کیا قرآن کریم سسیز دے رونمائے رب الناس احمد بناس دے خلقو تا الہ خودن کے راغل دے خلقو تا الوہیت خودن کے راغل دے فعلم انہو لا الہ الا اللہ فإن لم يستجیبوا لکم فعلموا انما انزل بعلم اللہ وان لا الہ الا ہو. قرآن کریم دا کلمه خودن کے دے چه سو قرآن نوئی او اغوئی زپا لا الہ الا اللہ کامل پوئیگما او قرآن نویزدا او قرآن نوی وائلے دے دروغ ہوئی دے پا کلمه بانی پوئیگی نا. قرآن کریم اغا بندتا الوحیت خی اس وایا پا ایمانی وایا بیا واما دا قرآن نزان خبرول فرض دی که ندی فرض فرض دی دا کلمه زده کول سدی فرض نو دا قرآن کریم زده کول سدی فرض. دا قرآن کریم دا الوحیت وضاحت تے دے خلقو تا الہ خی خلقو تا الہ خی لن و درس کی بیا رازی دا خواست اس لکه دی زیبانی بس کول پکار دی زکه چې زمونږ درس ته څه پیدا شي شوق پیدا شي اوس چې زه ووایم هسې نه چې بیا وایي دقه وه او خبره ختمه شوه خو هسې یو لږ غونته کې صرف د دې سوال جواب به لږ وکړو جواب به وکړو او د دې آیات ترجمه به وکړو ځکه ړومبی آیات چې کوم دی نو دا و ړومبی آیات دا الف لام میم مالله لا الہ الا هو لا الہ الا هو نشته د الہ بيد الله نه نشته د عبادت او د اطاعت ذمہ دار نشته د تعظیم او د احترام لایق نشته د اطاعت او د بندګۍ او د غلامۍ لایق بيد چانا نه الله تعالی نه الہ هغه چاته ویل شي چې د ټول کائنات چلوونکی وي د ټول کائنات انتظام برابر انکے وی او د ټول کائنات حکم او اختیار بادشاہت اغلوی بادشاہت چالوی اغلوی د انسان چه کم احترامات تھی چه دے کم تعظیم کئی رکوع کئی سجدہ کئی او حلال کئی مال تعظیم کئی د دې تعظیمونو لائق صرف سوک دے اللہ دے سجدہ بدا اللہ وی رکوع بدا اللہ وی دعاگانے بدا چانا غواری دا اللہ تعالیٰ نبے غواری لا الہ الا اللہ حاجتنا پورا کون کے بید اللہ نا نشتا صرف او صرف معنی الہ گفت آن سی بوے
یولهونا فی الحوائج هم لدی. معنی د الہ اغا دادا چه حاجتونه د بنده پورا کئی، حاجتونه پورا کون کے اللہ دے، نو چه حاجتونه د اللہ اغا پورا کئی نو رکوع با اغا تکای، سجده با اغا تکای، مینا با ناغا سرساتی یارا بدو اغا نکای، تاما بدو اغا نکای، د یری د مینیو د تمیزای سوک دے اللہ تعالی دے. لا الہ الا اللہ، لا الہ او د جون ذمہ دار حلال ان کے حرام ان کے، حلال ان کے حرام ان کے صرف سوک دے اللہ. مولا حلال اول و حرام اول کولے نشی، پیر حلال اول و حرام اول کولے نشی، لیڈر حلال اول و حرام اول کولے نشی، نو اکثریت حلال اول و حرام اول کولے نشی. چه کم سڑے ہوئی پیر حلال اول و حرام اول کئی داغ کلمہ لا الہ الا اللہ ندا، داغ کلمہ دا لا الہ الا مولا، لا الہ الا پیرو. او چه کم سڑے ہوئی لیڈر حلال اول و حرام اول کئی داغ کلمہ دا چه لا الہ الا لیڈرو، چه لیڈر خدای دے. او چه سوک ہوئی اکثریت چه راجمشی نو سود حلال کی، شراب الاسن چیوشی نسشی جائز شی، زنا چی پر ازا شی نسشی جائز شی. داغ کلمہ دا لا الہ الا الاکثریہ، لا الہ الا البارلمان اغوی چی پارلیمنٹ خدای دے. دا کلمہ دا سے کلمہ دا، دا کلمہ دا سے کلمہ دا. شاہ تعالی شاہ بخاری سے رحم اللہ تعالی فرمائل لا کا ڈانگ ایسا ڈانگ ہے اگر آگے اللہ نہ ہوتا تو اللہ کو بھی نہ چھوڑتا. دادا سے 13 لام دیکھا چھ دے پا مولا گز راکاگی، پا پیر گز راکاگی، او دے پا لیڈر گز راکاگی، پا لیڈرانو او دارنگی پا اکثریت پانی چھ حلال ان کے حرام ان کے صرف سوک دے اللہ تعالیٰ دے. دا اللہ رب العزت مقابلہ کی نہ دا غوخی بود پریدی، نہ دا گٹی بود پریدی، او نہ دا سامیری دا سروس خے پریگ دی. پا دے جوڑ پوہ نشوئی کنا، نہ دا گٹی بود پریگ دی او نہ دا غوخی بود دا غوخی. او کنا دا گٹی خدایانی سوک نمالی خود دا غوخی دا پسڑی پسی کور تا رازی. او دا وی چه لا الہ الا اللہ درگاہ لبا نزو، زیارت لبا نزو، دا اس خلقو منلا خوارتوائی لا الہ الا اللہ. لیڈرم خدای ندے، پیر ملنگم خدای ندے، او میجر افسرم خدای ندے، او دارنگی پارلیمنٹم خدای ندے. لا الہ الا اللہ، نشت دے الہ بید اللہ نام، نشت دے الہ بید اللہ نام. سنم کدائے جہاں اور مرد حق خلیل، سنم کدائے جہاں اور مرد حق خلیل. یہ نکتہ وہ ہے جو پوشیدہ لا الہ میں ہے. نبی علیہ السلام زبانہ کی لات او مناتو، خود لات او منات ایڈیشنو نسکی گی بدلی گی، ایڈیشن بدلی گی. نئے زمانے کے نئے بت، دا نوی دور نوی بتان، بتان عصر حاضر کے بنے ہیں مدرسے میں، بتان عصر حاضر کے بنے ہیں مدرسے میں. نہ دائی کافرانہ نہ تراش آزرانہ. دے نوی تعلیم، نوی تہذیب، نوی بوتان راوڑل، دے نوی تعلیم، نوی تہذیب، نوی بوتان راوڑل. کلا خور بودشی، وطن بودشی، کلا قوم سشی بودشی، کلا روپای بودشی، کلا نوکری او ڈگری سشی بودشی، کلا دے یو سجدہ شروع شی، کلا دا بل. لا الہ
الا الله. قرآن کریم تعلیم د دې خي نو سی وایا چې یو سړی په ټوله زندګۍ کې د الله غلام شو نو بادشاہ نه شو. ځکه دې د بادشاہ شو غلام شو نو دا ټول جهان د چا شو؟ دا د شو. دا د قرآن کریم د تعلیم اثر دی. الله تعالی دې په موږ صحیح طریقې سره پوهه کی. د قرآن کریم باندې ځان پوهه کول او دا خبره په عمل کې راوستل د مسلمانانو د پاره فرض دي. الله تعالی دې په موږ له عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد كما أنت أهله فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله وفل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى والمغفرة. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. الله تعالی دې زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي. الله دې زموږ د مور او د پلار د وروڼو خویندو د استادانو د رشتہ دارانو د ټولو د الله ټول ګناهونه معاف کړي. آینده کې د الله تعالی موږ د ګناهونو وساتي. الله رب العزت دې دا درس چې کوم کیږي الله تعالی دې د ټول مخلوق د پاره د هدایت ذریعہ وګرځي. الله تعالی دې کلی والو لره محلي والو لره ټول د دینه د فائدې غوښتلو توفیق ورکړي. الله تعالی دې زمونږ د ټولو د قرآن کریم ژوند نصیب کړي. د قرآن کریم خدمت ته الله زمونږ نصیب کړي. الله رب العزت دې زمونږ نه رضا شي. الله تعالی دې ټولو بیمارانو ته روغ صحت نصیب کړي. ټولو بې اولاده ته الله نیک اولاد نصیب کړي. ټول قیدیان دې الله په خوشحالو خپلو کورونو ته راولي. الله تعالی دې د مسلمانانو اتفاق او اتحاد په اسلام باندې برابر کړي. الله تعالی دې د کافرو اتحاد مات کړي. الله تعالی د مظلوم مسلمانانو چې کوم ځای کې دي الله دې د هغوی مرسته وکړي. الله دې د فلسطین د مسلمانانو مرسته وکړي. الله تعالی د فلسطین د مسلمانانو مرسته وکړي. الله تعالی د حرمین شریفین د مسجد اقصی حفاظت وکړي. الله دې د مسلمانانو د ټولو وطنونو باندې اسلامي نظام راولي. الله تعالی د ټول مسلمانان په اسلام باندې یو موټی کړي. الله تعالی د ټولو فکر اسلام طرف ته بیدار کړي. الله تعالی دې زموږ نه رضا شي. الله دې زموږ نه رضا شي. د ټولو دا راتلل ویل اورېدل الله په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه.